बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्तासु ورور ستاسو مرګره ستاسو په وړاندې دوستانو خبره کوو د پاکستان د خارجه پالیسی باره کې. کله چې پاکستان جوړ شو نو لومبه وزیر اعظم لیاقت علي خان وټاکل شو. لیاقت علي خان د روس د دورې کولو کوششونه سٹارټ کړل. کله چې د روس د دورې تاریخ وټاکل شو نو ټیک 2 هفته بعد لیاقت علي خان شهید کړی شو چې لا تر ننه پورې د قاتل پته ونه لګېده. دا یو داسې سوال جوړ شو پاکستان ته چې لا تر نن تاریخه پورې چا سره جواب نشته. دویم نمبر ذوالفقار علي بټو هم د خارجه پالیسی باره کې کوشش سٹارټ کړو او په دغه سلسله کې هغه هم د روس ته د دورې تکل وکړو. هغه هم د روس سره د ښه تعلق کوششونه سٹارټ کړل، خو د بدقسمتۍ نه ذوالفقار علي بټو هم د امریکې د رجم چینج اپریشن ښکار شو. خو ذوالفقار علي بټو د رجم چینج اپریشن باره کې عوامو ته ښکاره کړه او د امریکې د وزیر خارجه د هنري د دمکو د خط باره کې هم عوام ته وی او عوام یې خبردار کړو. मैं एक मुनसिफाना फैसले की तलाश में मैं इस फैसले की तलाश में हूँ जिससे पाकिस्तान की सालमियत मजबूत हो, जिसमें पाकिस्तान की हाकमियत को कोई खतरा न पहुंचे, जिसमें बैरूनी मुदाखलत न हो. मैं उस मसले के सर्च में हूँ. अगर किसिंजर साहब एक मामूली बात पर इस्तीफा का धमकी दे सकते हैं तो मैं इस्तीफा की धमकी नहीं दे सकता हूँ. मैं भी कह सकता हूँ कि रखो. خو بیا څه وشو؟ هر چا ولیدل ذوالفقار علي بټو تخت الټه کړی شو او په یو داسې کیس کې پانسي شو چې اوس هم عوام دغه پانسۍ ته د عدالتي قتل وایي او د دې نه پس پاکستان د امریکې کیمپ ته واپس راغلو. تاریخ ګواه دی چې فوجي ډیکټیټر شامل یو حکمران هم د آزاد خارجه پالیسی باره کې خبره خو لویه خبره ده چې سوچ یې هم نه دی کړی. ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.